د قیامت ځینې علامې چې پیغمبر صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم 1500 کاله مخکې بیان کړي او رښتیا شوي دي. اول، نارینه به کم او ښځې به زیاتې شي. دوهم، خلک به د قرآن کریم د موسیقي په شکل تلاوت کوي. دریم، د مال د محبت له وجې نه به ښځه هم د میړه سره په تجارت کې برخه واخلي. څلورم، هر څوک به غواړي چې خپل ځان چاغ او مضبوط وګرځوي. پنځم، په لمانځه او ژوند کې به د خلکو سکون ختم شي. شپږم، د سود کاروبار به عام شي. اوهم، ریاکار عابدان به پیدا شي. خلک به عبادت، ریاکاري او شهرت پیدا کول دپاره کوي. اتم، فتنې به زیاتې شي او دیني علم به کم شي. نهم، خلک به د قرآن کریم د معاش وسیله وګرځوي. لسم، درواغ به عام شي او خلک به درواغو شهادت ورکوي. یولسم، خلک به د صحیحو حدیثونو نه انکار کوي او غلط حدیثونه بیانوي. دولسم، مسلمانان به مالداره شي مګر دینداره به نه وي. دیارلسم، کفر به اسانه شي. انسان به سهار مسلمان، ماښام کافر او ماښام مسلمان او سهار به کافر ترېنه جوړ شوی وي. څوارلسم، هره راتلونکې زمانه به د تیر زمانې پر تله بتره وي. پنځلسم، د اسلام په دین عمل کوونکو به خلک تعجب کوي او ورته به نوی شی ښکاري. شپاړسم، قتل او قاتل به زیات شي. قاتل او مقتول ته به نه معلومیږي چې زه یې ولې وژنم او ولې وژل کیږم. اوولسم، کافران به په مسلمانانو غالب شي. مسلمانان به زیات وي مګر غلامان به وي، ځکه دوی به له دنیا سره محبت لري او د مرګ څخه به بیریږي. اتلسم، په دین به عمل داسې وي لکه د اور سکروټ ته چې په موټ کې نیسي. نولسم، ګناه کول به ډیر اسانه وي او ګناه به د ګناه په شکل نه منل کیږي. شلم، د دنیا مالدار خلک به بخیلان وي. یویشتم، د زمانې نه به برکت ختم شي. کال به د میاشتې غوندي، میاشت به د هفتې غوندي، هفته به د ورځې غوندي او ورځ به د ساعت غوندي تیریږي. دویشتم، مسلمانان به هر عمل کې د کافرانو پیروي او تابعداري کوي. درویشتم، د عربو په خاوره به پراخي راشي او د مدینې منورې نفوس به زیات شي. څلرویشتم، خلک به د زکات اخیستو مستحق نه وي خو بیا به هم زکات غواړي. پنځویشتم، ښځو به جامې اغوستې وي خو بیا به هم لوڅې وي، یعنې جامې به یې دومره نازدکې وي چې د هغې څخه به وجود ښکاریږي. شپږویشتم، زنا کول به اسانه او د زنا کولو وسایل به زیات شي. اوویشتم، جهالت به عام شي. خلک به د دنیا په علم پوهه وي لیکن د جهالت له وجې نه به د دیني علم څخه غافله وي. اتهویشتم، بې حیا ښځې او د موسیقي آلات به زیات شي. نویشتم، د شرابو استعمال به زیات شي. خلک به په مختلفو نومونو ورباندې کیدي او استعمالوي به. دیشم، خلک به په خپلو ماڼیو فخر کوي او جامو غوندې به ورته مختلف ډیزاینونه ورکوي. یودیشتم، انسانان به د خپلو دوستانو او ښځو دپاره مور او پلار ناراضه کوي. دودیشتم، داسې ملایان به پیدا شي چې خلک به د امت په مخکنیو علماو بدګماني کوي. محترمینو مسلمانانو، ستاسو څخه دا هیله کیږي چې دا پیغام مخکې هم شریک کړئ تر څو نور مسلمانانو ته د دې معلومات وشي.